د دغې مور د خپو د لاندې ستا جنت دی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را تیوزل وی بی بی عائشی ادو ما خوب می ولیده د انبیو خوب چی اغا وحی وی خواه ارشچا وی خواه وی ادو شم زکا د انبیو بسترگی ادو وی سترگی بی پتی وی خوڑا بی وی وی ادو شم وی خوب می ولیده وی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پا خوب کی می جنت ولیده جنت ملی ده په خوب کې نو په خوب کې می په جنت کې می د یو صحابي د تلاوت आवाज واورید. خوب او جنت ملی ده په جنت کې می د یو صحابي د تلاوت आवाज واورید. ما تاسو کو چې دا زما صحابي نه دی د تلاوت आवाज چری وی چاو دی تلاوت جنت کی جنتیان اوره. ما دا سوک دی وی چې حارثه ابن نعمان دی ستا صحابي دی حارثه ابن نعمان دا داغه تلاوت په جنت کې چلیږي. ما چې تلاوت وره چې دا هو حارثه ابن نعمان دی ما تاسو کو چې د عمل څه دی چې د تلاوت په جنت کې جنتیان اوري. ما ته جواب راکړلې شو وکانا ابر الناس بامه د مور ډیر منون کې دی د مور ډیر تابعدار دی بس د مور منون کې دی د مور منون کې د مور ډیر منی نو د مور ډیر تابعدار دی نو الله تلاوت په جنت کې جنتیانو توري وکانا ابر الناس بامه کدا عبادت قبولیت ګورې دا د مور په خدمت کې دی. ښه توای زما د عبادت قبول شوه زما د روجي قبول شوه زما د منځونه قبول شوه زما د نیک کارونه قبول شوه نه دا قبولیت چې دی دا د والدینو په خدمت کې پروت دا د والدینو په خدمت کې دا قبولیت پروت دی. دا قبولیت د والدینو سره دی. صحابی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمای من احق الناس بحسن صحابتی په دې ټول مخلوق کې زما د خسړی توب حقدار څوک دی دا خسړی توب حقدار څوک دی خسلوک کوم د چا سره وکما په ټول مخلوق کې خسلوک د چا سره وکما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای امک ورشه مور خواله دی ډومبه ورشه که خسړی جوړیږي نډومبه شروع د مور نو هغه ورته ثم من دی مور پسی بیا وی امک بیا مور هغه ورته ثم من وی بیا امک مور نبی علیہ السلام ورته مور هغه وی بیا مور وی ثم من بیا وی ابوکا په څلورم ځل ورته وی بیا د پلار سره ورش درې ځله مور ښه ځکه مور درې تکلیفه برداشت کړي دي ښه پلار نه دي برداشت کړي. یو د حمل دی چې دا بچی په ګېډه ګرځولی دی ښه دویم د ولادت دی د بچی د پیدایش تکلیف دی دریم د رضاعت دی چې دی مور دی بچی له پی ورکړي دي ښه دا درې تکلیفه مور برداشت کړي ته ګېډه کې اوسېدلی بیا ته پیدا شوی بیا تاله مور دا ډیره وزنداره خبره ده دا مور چې ورته وایي زه درته خپل پی نه بخم ښه ورک یې کړي ورک په سین یې لا وکړي په سین چې مور دا خبره وکړه دا ډیره معمولی خبره مه ګڼه مې بخه که نه مې بخه مړې مې بخه نه دا دومره درنه خبره ده دا دومره وزنداره خبره ده چې تبه و برباد کړي چې د مور د خولې نه دا یو خبره ووت دا ډیره درنه خبره ده دې ته وړه ونه ګڼې ښه 2.5 کاله ته په غېږ کې ورچولی یې ښه د هغه مور ده ښه 2.5 کاله تا د دې په وجود باندې متیازې کړي دي ښه 2.5 کاله دې تا سره د متیازو په کټ کې ایستلي دي ښه 2.5 کاله تا د دې د وجود پی خوړلی دي ښه ته پې غټ شوی یې ښه دا تا د دې پی خوړل نو ژبه جوړېدله دا تا د دې پی خوړل نو غوږونه جوړېدل